د حلقافي کې 27 تحصیل مندڼ په لرې پرته سیمه نګړی امازی کې ممندی باچا، اکبر خان، نصیب ګل، محمد اقبال او منور خان په قیادت کې ګڼ شمېر کسان د پی ټی آی مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړو. په مختصر شمولیتي تقریب کې شهزاد اکبر خان، فاروق خان، سمیع امازی، کوکالاله او نور د پارټۍ ملګرو مشرانو ګډون کړی و. راغلي مشرانو نوي شامل شوي کسانو ته د پارټۍ موفلرې واچولې او ورته د سابقه وزیر اعلی پرویز خټک په قافله کې په شمولیت هرکلې وویې. تقریب ته د خطاب په وخت فاروق خان، شهزاد اکبر خان او سمیع امازی وویل چې سابق ایم ان اے شیر اکبر خان همیشه په امازو ننګ کړی او په هر وخت کې د امازو خلکو لا کارونه کړي. فاروق خان وویل چې په امازو کې ګڼ شمېر مکتب سکولونه موږ پرایمري کړي، د شادم نه باغونو ته روډ، کور په کور بجلی او لینک روډونه موږ په امازو کې کړي. هغوی وویل چې د امازو خلکو همیشه موږ له د روړۍ لاس راکړی او زموږ تمه ده چې آینده به هم موږ نه ناامیده کوي. زه د اکبر خان کاکا د هغه خاندان هغې والد صاحب ورونه هغوی چې څونه خپل خپلوان دي د هغې شکریا ادا کوم او د پی ټي آی پارلیمنټیرین د طرفه دې ته په خیرالی وایم او ویلکم ورته کوم او دا باور ورته ورکوم چې په دې خپله فیصله به تاسو چېرته هم ستومانه نه کوي او د دې نه مې دا توقع ده انشاءالله دا یوازې دا یو خاندان نه دی، د دې په دې امازو کې او په چمله کې ډېر خپلوان دي، اثر رسوخ دي، یاران دي، دوستان دي او انشاءالله هغوی ته به هم دي دا دعوت ورکوي نور پروګرامونه به کوي او زمونږ او د دې یو ناره ده چې راشئ چې دا امازو بدله کړو، په دې امازو کې روډ جوړ شي، دلته هسپتال جوړ شي، ملک کنډر دی، وران دی، نو د امازو د بدلون لپاره دې موږ له لاس راکړی او انشاءالله دا امازو به موږ بدلو او په دې کې به کار کېږي او په دې کې به موږ بدلون راولو او دا به موږ مخې ته بوځو. خو تاسو د کارونو په حواله وګورئ نو زما په خیال اوس یو استاد صاحب سره ناست وو، هغه خبرې کولې چې د ایم ان اے صاحب نه علاوه دلته چا کار نه دی کړی، نو انشاءالله د دې دا کشران به او دا مشران به یې را سره او انشاءالله دا پارټي به موږ مخې ته بوځو او دوی به نور دعوتونه ورکوي او نور پروګرامونه به کوي. زه د ټول نه اول چې کوم دی اکبر خان ته او د دې چې کوم خاندان دی دې ته په خیرالي وایم، خوش آمدید وایم. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې دې زموږ سره باضابطه طور نن جنډه وخېژوله. انشاءالله یو ګرینډ پروګرام به هم کړي. دا یو ډېر لوی خاندان دی په نګرۍ کې او سابقه جنرال کونسلر هم دا پاتې شوی دی او یقینا چې د خدمات او د چې کوم هغه دی د دې ویلج کونسل نګرۍ دپاره نو دا چا نه پټ نه دي او یو تکړه کارکون دی او د دې یو غټ خاندان دی، یو خپل یو ډله ده، یو خپل یو دغی دی. دې ته موږ په خیرالي وایو ټولو ته، ورسره چې کوم دی د منور کاکا دي ته او بختي خان دي ته او چې څومره د تره زامن دي دې ټولو ته په خیرالي وایم او انشاءالله تعالی باور ورته ورکوم چې کله هم په دې فیصله باندې ستومانه نه شي او انشاءالله تعالی زمونږ چې کوم هغه روان دي پروګرامونه روان دي چې په تفصیل سره خبره وکړه. موږ د علاقې د ترقۍ لپاره خبره کوو او ماضي ډېر بیکورډ پاتې شوی دی، پسمانده پاتې شوی دی، د ماضي لپاره چام کار نه دی کړی بغیر واحد د ایم ان اے صاحب نه. څنګه جاجي صاحب خبره وکړه په خپل خبرو کې چې دې علاقې ته ډومبی وزیر اعلی په 1992 کې 96 کې هغه ایم ان اے صاحب راوستی و دلته دې علاقې کې هغه وخت کې چې کوم کارونه شوي د هغې نه وروسته چې کله ایم ان اے صاحب ایم پي اے هماغه کارونه شوي دي. د هغې نه وروسته دې علاقو ته زموږ دې امازي کې چې څومره هم دا شینګل کچه روډونه وتي دي، کلو ته ټریکټر لارې وتي دي، دا ایم ان اے صاحب دا څومره هم شینګل روډونه چې دي کلو ته به بره دا ټول ایم ان اے صاحب هغه وخت کې بلډوزر به رالیږو دا شوي دي هغه وخت کې. نو د هغې نه وروسته چا کار نه دی کړی او موږ دا د ټول عوامو ته زما دا یو میسج دی، یو پیغام دی چې تاسو د هوا روح چې کوم دی هغې سره لاړ شئ. تاسو وګورئ په نورو علاقو کې وګورئ دا کوم اخوا حلقې چې دي نو په هغې کې 400 کیلومیټر روډ چې کوم دی وشو. واحد زموږ دا حلقه ده چې دلته 100 کیلومیټر روډ چې کوم دی د لاندې جوړ شوی. په دې کې صرف اوس ایم ان اے صاحب چې کوم دی دا د ناوګۍ دا روډ چې کوم دی ناوګۍ د دې ځای په ځای دغه چې کوم وشو د دې تنګو پوله پورې دا روډ ایم ان اے صاحب وکړو. د سورا دا روډ 35 سال بعد وشو، د سورا ګارې روډ ایم ان اے صاحب وکړو. نو زما د ټول عوامو ته دا یو اپیل دی، یو درخواست دی چې حکومت را روان دی د پی ټي آی پی، تاسو ټول پی ټي آی پی کې شمولیت وکړئ، راشئ او چې ایم پی اے زموږ راشي چې موږ د دې علاقې تقدیر بدل کړو. امازي او پسمانده ترین علاقه ده په دې ټول بونیر کې چې دا علاقه چې کوم دی دلته انفراسټرکچر دلته کارونه وشي او دا علاقه انشاءالله چې کوم دی ډیولپ شي. بس په دې امازو کې ریکارډ خبره ده وکامیر صاحب ته ښه پته ده چې مونږ زما د وارث صاحب د مرګ نه وروستو چې زما ورور ته ټکټ میلاو شو ضمني الیکشن کې نو وزیر اعلی به دلته نه چا راوستی نه به راولي واحد او هم د دوی په چندو
چې د هغه روټۍ پروګرام شوی دی هغه دلته کې راغلی دی نو هغه په هغې وخت کې دا زما د والد صاحب برکت و بیا زما د رور برکت و چې دا مین روډ د حاجي بابا نه راواله د دې نګری پورې دا اکبر خان یو قسم د دې ټرانسپورټ مالک هم دی کته د خوړګۍ ته د چینو سره به ګاډي کوزېده دا پوله دا مین روډ ستاسو دا کالج و ستاسو چې څومره مکتب یې په دې موضوع کې غالبا 70-80 دا مکتب اسکولونه چې دا مونږ پرایمري کړي دي د دې چې څومره بجلی سکیمونو مونږ کړي د دې شادم نه بره لوري ته روډ نه نریا کاګوا دی خدای دې سکینه جرګه ما پسې راله په درې ورځې کې دننه بلډوزر راغی هغه کیلۍ چې د هغې نه وروستو مطلب دا د چې زه شمارم نو لکه ټایم به پرې رانه لګي چې څومره دي کارونه په دې علاقه کې موږ کړي بیا د هغې باوجود زما ورور قومي اسمبلی ته ووته د بجلی سکیمونه چې څومره دي نو چې قومي اسمبلی ته ووته نو بیا دا واړه کارونه چې دا خو ایم پی ای سره شي نو ایم پی ای خو زه خو چې ګورم دی موضوع ته نو هغه شی دی هغه پروت دی نه پکې روډ شته نه پکې نور څه مراد شته د هغې باوجود هم په دې تېر ټینیور کې زما ورور رالېږېدلی شیر اکبر خان باغونو ته روډ سمي ګوا دی جرګه کې به دې ته راته د کیلې روډ ورسره د مجیدینو والا بوداله پورې دا چې دی د هغه دا د ایم پی ای حق دی د هغه سره ایم این ای سره دغه نه وي واړه کارونه یا دا اوس د ناوګۍ دا روډ چې کوم دی د یو ځای نه پړ نه د بل ځای نه پړ وخت یې سوال یې کړی راوړی دی څنګه چې د وراره مې خبره وکړه چې که چېرې تاسو خپل حالات بدلوئ نو غټ کارونه چې دی دا خو ایم این ای کوي نو دا ایم پی ای دا ځل تاسو جوړ کړئ د خپلې پاټۍ نه انشاءالله چې دا واړه سکیمونه چې کوم دي دا لارې کوڅې شوې دا روډونه شو نور داسې چې کوم د ایم پی ای سره متعلق دغه نو انشاءالله چې دا بدله مونږ کوو دغه خو یو تفصیلي خبرې دي او قوم ته پته هم ده چې مونږ څه کړي دي یا کوو نو انشاءالله چې دروغ بني ښه په رښتیا مجلس به کوو او په رښتیاو بدله کار کوو او چې نشو کولی بیا ورته هم ښه صفه وي چې دا نه کېږي خو بهرحال اوس مونږ په نګری بازار کې د اکبر خان په نوم باندې یو پی ټي ای پي یو جنډه ولګوله او دا زما یقین دی چې د ده سره په نګری نه ګیر چاپېره یې چملې پورې د ما ته دا اندازه ده چې د سره یار دوست شته خپل خپلوان شته نو دا پارټي به انشاءالله مونږ په شریکه باندې کامیاب وو په اخره کې به زه سمیت هم په خیر علي ووایم دې په جرګه کې لیډ شو خو دا زموږ یو وروري ده دا یو ډله ده دا یو پره ده دا به انشاءالله چې د خپلو کشرانو ته دا مونږ یو زمونږ پلار د وخت هغه بنیاد څنګه چې کوکا میر صاحب وي نو دغه سلسله به رواني نو چې مړه شو نو مونږ به مړه شو خو کشرانو ته دا مونږ یو بنیاد کېښودو او دا وروري او دا ډله به انشاءالله قایمه دایمه ساتو